السلام علیکم. کم از کم 8 میلیون خلک هر کال د سرګټ د لاسه مړه کیږي او 5 ټریلیون سرګټ ټول کال کې استعمالېږي. 5 کرب سرګټ ډېر خلک اکثر سرګټ شروع کی د 16 17 سال عمر کې او اکثر دا شروع کی په دې معنی چې مرګري وته دا اوس ځای د پاره اوس کې یا معاشره کې د سی یا کلچر د سی او اکثر وګورو منګولې سرګټ خلک بیا پرې دي نه. مین وجه د سرګټ چې خلک سرګټ نشي پرې غوستلی هغه د کې ډېر زیات دنه کیمیکل دی هغه ده لکه ټول نه زیات شي چې کم سرګټ په هغې باندې ډیپنډنسي کېږي مطلب کس پې عادتي کېږي هغې ته نیکوټین وایي. نیکوټین چې دی دا یو خاص قسم هارمون دی کیمیکل دی کله چې دا ریلیز شي بدن کې انسان له ټمپرري خوشحالي ورکوي ارزي غوندې خوشحالي ورته میلاو شي نو هغې چې کم ټینشن سټرس پریشاني هغه ختم شي نو هغه دا خیال شي پیله ځل خو چې څوک سرګټ وڅکي دا ډوپامین دغه کیمیکل چې کوم یا ریلیز شي نو کس بس خوشحاله شي یو څو ورځې بیا که یو څو ورځې بعد یې بار بار دا سرګټ څکي دا کس نو هغه زاړه ډوپامین هغه نه ریلیز کېږي بیا خو هغه دا خیال شي که بس که زما سټرس او ټینشن یې ختم کړو دې د وجې نه هغه وایي چې دې سره ټینشن کمیږي او استعمال یې غټه وجې دا ده. بل یو NIH چې یو ریسرچ کړی و چې په دې سرګټ کې کم از کم 7000 څخه ډېره کیمیکل دي چې دې کې 2.5 ډېر زیات نقصاني دي د انسان د صحت لپاره او 25 نه تر 70 پورې چې دی دا پکې کارسینوجن دي. کارسینوجن مطلب چې کینسر کاز کوي لکه په دې کې چې دی فارمالډیهایډ دی بنزین دی هایدروجن ساینایډ دی او نور هم ډېر ټار دی کاربن مونوکساید دی ډېر زهرجن او ټاکزیک ګیسونه دي. دا دومره ګیسونه چې د سرګټ کې موجود دي دا دومره کیمیکل دي دا کم از کم 7000 د ځینې پکې کارسینوجن دي کینسر کوي ځینې نه کوي نو دې باندې باندې څه افیکټ دی نارملي د ټول نه غټ اثر یې په لنګز باندې دی سینه باندې ځکه څنګه چې سرګټ ته اوسکې ډایرکټ سینې ته ځي تاسو به ډېر ویډیو داسې کتلي وي چې سینې باندې سرګټ ورغلی و رنګ یې بالکل بدل شوی نو که سینې ته ورشي که ډایرکټ کینسر یې کاز نه کړو چې سینه کینسر کوي ډایرکټ که دا کینسر نه کړه نو یو څو بیمارۍ نه خو خامخا لګوي هغې ته وایي COPD کرانیک obstruction pulmonary disease چې سینه پکې خرابېږي بل چې دی کرانیک کف یو سړی به ډېر ټوخېږي بیا به ټوخی نه دښتي په زړه کې چې دی زړه کې د کوم چې د زړه سیستم دی او کارډیک سیستم دی هغې کې چې دی هارټ اټیک او سټروک چانس زیاتوي هارټ اټیک او د پالیت چانس زیاتوي. موت کې چې دی خوله باندې د غاښونو رنګ زیړوي او ګمز دی د ورۍ چې ورته موږ وایو د دې بیمارۍ نه لګوي دا پړسوي او بل چې دی کم خلک سرګټ نه څکي او خواص یې ناست دي هغې ته پیسو سموکر وایي مطلب هغه کس چې داسې خلک چې هغه چا انډیوالي چې سرګټي هغه هم دې باندې دومره اثر وي څومره چې د بل باندې که دا وایي زه یې نه څکم نو هم هغې دومره نقصان نه شي څومره چې دې ته رسي نو سرګټ نور هم همداسې نقصان یې شته دی ډېر. نو سګرټ چې دی دا خالي تا نه نقصاني کوي ستا څه خاصه کس چې کوم وي هغه هم نقصاني کوي ټول ماحول باندې بد اثر کوي ټول نه زیات خو کاربن ډای اکساید او مونوکساید ماحول کې زیاتېږي دا چې زیات شي نو دې سره چې دی ګرمۍ لیول ټولې دنیا ټمپریچر سیوا کېږي موږ ویل چې ډېر زیات سرګټ په ټولې دنیا کې استعمالېږي روټین سره نو دا ټول چې ریلیز شي دا ټول ګیسونه ته سوچ وکړه چې 5 ټریلیون یا 4 نه 5 6 پورې ټریلیون دومره ګیسونه چې سرګټ یو کال کې ریلیز کېږي دا ډېر زیات ټاکزیک میټیریل او کیمیکل خارجي په ماحول کې دي د وجې نه ډیفارسټیشن ته د ځنګل کټ کېدل دې دپاره دا هم کېږي ځکه دا سرګټ چې کوم دی دا دې چې کوم بوټی دی دا تمباکو چې دی دا ډېر زیاتې اوبه راخلي نو ډیفارسټیشن دې دپاره کېږي ټول ماحول کې چینج راځي او ټولې دنیا ټمپریچر ګلوبلي سیستم سره اوچتېږي رایز کېږي. 1930 او 40 50 منځ کې ډاکټرانو به دا خلکو ته ریکمنډېډ کوو مطلب چې سرګټ څکئ ځکه چې دا ډپریشن او ټینشن کموي. وروسته چې بیا ریسرچ وشو ټیکنالوژي راغله نو پته ولګېده چې دې کې ډېر زیات نقصانونه دي د سرګټ کې نو خلکو ډېرو پرېښوسته. دې د وجې نه که تاسو چاته ډاکټر نه دا خبره اورېدلې وي هغه به د هغې پرسنل خبره وي او د دې هغه سره به یې تعلق نه وي میډیکل سره. بل چې دی سوشل میډیا چې وګورئ تاسو نن سبا نو اکثر سټایل لپاره سوشل میډیا تصویرانو دې دپاره خلک دا تصویرانو دا ګوري دا فلمونو کې دا نور دې د وجې نه هم د دې سرګټ د عادت کېدل او خلکو کې زیاتېدل ډېر شو. اوس موږ ګورو چې څنګه دا شی نه موږ پرېږدو سرګټ به اوس موږ څنګه پرېږدو دا دومره نقصانونه پکې دي یو کس اوس وایي دا دومره نقصانونه دي چې دا زه پرېږدم څه طریقې سره به دا پرېږدو نو دې دپاره ټول نه پیله پکار دا دي چې ته سرګټ رو ترو کم کې مطلب 15 کیلو رو ترې کمې ورپسې ورځې نه بلې ته کمې داسې او ډاریکو داسې هم کېږي چې ټول سرګټ एकदम نه پرېږدي او بس نه استعمالوي دا ټولو کې ښه طریقه ده او ښه ډېر بیماره هغه کسان چې سرګټ څکي دې نه تلي دي دا عادت یې خوا شوی خو محنت به غواړي لږ دې که یو کس بیا دا پرېږدي نو یو سر در او غوسه او زر غوسه ورله او ټینشن پریشاني دا مسلې ورته راځي خو د هغې دپاره بیا خپل ډاکټر سره مشوره وکړي خاص قسم ګولۍ استعمالېږي به ورکړي بیا هغه انزایټي او ډپریشن هم نه راځي او دې عادت نه به هم واوړي. بل یو ښځې رئیس دی د هغې ته وایي ویپینګ ویپرایزیشن دا ټکي اخیستل شوی ویپینګ تاسو به کتلي وی لوګي غوندې کوي
او خلک هسې تصویران او مزې لپاره هم دي، هغه هم دغه نقصان دی لکه څومره چې د سرګټ دی، څومره نقصان چې د سرګټ دی دومره نقصان د ویپینګ هم دی. په دې کې هم نیکوټین موجود دي، کوم چې هغه کیمیکل وي سړی د کوي په دې کې د سرګټ نه لږ زیات اچولي نیکوټین، دې دپاره چې ته پرې ښه عادت شي او ډېر استعمالوي. او ډېر ریسنټلی داسې ډېر کسان کتل شوي چې هغې بالکل سینې څخه ډېره حصې کټ کړې ځکه چې بیخي خرابه شوې. نو څومره چې نقصان د سرګټ دی دغسې د دې هم دی لکه د زړه مسلې لګول او هارټ اټیک، فالج او سینې مسله او ساه بندي، ډېرې نورې مسلې د رګونو د زړه د دماغ او ټینشن ډپریشن عادتي کېدلو. نو دې نه ټول نه ځان ساتل پکار دي ځکه پیرې دومره نشته. او حدیث کې راځي کل مسکر حرام، د مسلم شریف حدیث دی چې هر نشهیي شیز حرام دی، دا هم یو نشهیي قسم دی.